حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ابو لولو فیروز په چړو باندې کوالو او ابو لولو فیروز چې کله دې شهید کړو نو ابو لولو فیروز یو مجوسی وو داغه مزار تاول جوړ کړي د خلک ته طواف ولي کوي سو جواب جوړ کړي مجوسی وو کافر وو مجوسی وو بیا دومره ظلم کړي چې د وخت امیر المؤمنین چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چا د ایمان د پاره دعا کړې و هغه د پیغمبر خلیفہ شهید کړي او داغه مزار تا جوړ کړي ته د طواف کې خلک را بلی طواف ته نه کوي بیا ورپسې زما یو خبره ذهن کې کېده تا ته به دې ضرورت راځي پتا به سوال کیږي ته به جواب ورکې پتا به قسم قسم حالات راشي ته به دې جواب کې ځکه چې ته د امت مسلمان غفر دی چې تا نه بعد حشر په میدان باندې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غریبون تپوس کوي تب وای چې جناب محمد رسول الله په حشر میدان کې معاذ الله سکے دغه حساب کتاب خو الله کې ستاسو پیغمبرنا صلی الله علیه وسلم زمانه پیغمبرنا صلی الله علیه وسلم صحابي راغې تپوس کې یا رسول الله د حشر میدان کې وتا سو په لوی درجه فایزي امام الانبیاء زمو په تاسو سره ملاقات څنګه کیږي صحابه سره ور وخت دا کوم چې پیغمبر بسنګ ویني هغه په لیدو باندې رو جماعت ده خوشاله ده صحابی یا رسول الله تاسو په پوښتنه درجوي ملاقات بسنګ کیږي خاتم الانبیاء ورته د حشر په میدان کې درې ځای یو میزان عادل له چې د عدل ونزع الموازین القسط ليوم القيامه قران کریم کی آیت ته امام بخاری په ترجمه الباب د بخاری په باقی حدیث کې هغه کې ذکر کړی دی د حماد په روایت کې امام بخاری ذکر کړی دی اوس د ابو هريره روایت څخه دی اوس دې ځای کې خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم فرمای چې زب په میزان عدل باندې ولاړ مو تاسو سره ملاقات کیږي اوس چې د پیغمبر ملاقات کیږي په میزان عدل باندې تاسو د امت احوال په پیغمبر ته مخه ته پراتی او زما واستامه ملاقات کیږي او ما او تا باندې پیغمبر سوال کوي چې ما او تا ته پیغمبر وایي چې زما د صحابه او زما د اهل بیت په باب کې ستا څه کردار په دنیا کې او زه ورته وایم چې بس زه خو پیر صاحب وم غزان مې ساده راچول ما به ذکر ډېر کو ما به ذکر ډېر کو ما به درود شریف ډېر زیات وي خبر ته خیال ده زما ما به درود شریف ډېر زیات وي ما قرآن ځان ته خو جي ترجمه مې خلکو ته کوله کما نه تاسو کې چې کله د حق دا خبر راغله دا دی ولې نو کوله نو زما په زړه خو زما الله قادر دی اوس که زه دا اوریجنل خبره کوم نه کوم هغه کې به وجه بل اسلی صرف دا وجه وي چې زه به یې ولې خبره چې وسړې نه کوي خو یې نه به نو کما نه الله تاسو کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ ما ته الله دا فرمایي چې ته خو یې دې تا دا خبره زکه نه کوله نو چې الله چاته وایي چې ته یې دې غنه بدوي د حشر په میدان کې بدی بیا